چې د علم په باب کې ته زما بچونګړې. دریم نمبر مسأله د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په حواله سره کوي. دیو د حیات دنیاوی قائل دی، نو خپل سترګې کولاو کا او زما دا خبر ټول نسل پنځپریان دی واوري، بالکل برسر عام من د حیات الدنیاوی قائل یو، د حیات الدنیاوی قائل یو، د حیات الدنیاوی قائل یو. ګور بچیا چل دسی دی چې که دعا بعد سنت ته که بالفرض دعا بعد سنت ته په مخ د ځمکه باندې ټول علما هم بدعت ووایي، بیا به هم موږ دا دعا بعد سنت کو. والله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. انتهایی واجب الاحترام حضرات، د پنځپریانو له جماعت څخه یو فسادي او د فساد جرړه وحید الله وحدان صاحب چې هغه بل یو کلیپ هم شیر کړی دا، او د هغه کلیپ کې هم خپل د عادت نه مجبورتیا په بنیاد باندې د خپل کورنۍ تربیت برپور اظهار کړی دا، خو بیا هم ورته د هغې د کنزلو د بدرت جواب دا هرگز نه ورکو. د وحید الله د وحدان د فسادي د کلیپ چې هغې پکې 3 موضوعات هغه یاد کړي دي. نو زه به تاسو ته دا خبره وکړم، اول خو وحید الله وحدان وایي چې دیو دعا بعد سنت کوي او اجتماعي دعا کوي، وای دا بدعت دی، فلان فلان ویلی دی. ګور بچیا چل دسی دی چې که دعا بعد سنت ته که بالفرض دعا بعد سنت ته په مخ د ځمکه باندې ټول علما هم بدعت ووایي، بیا به هم موږ دا دعا بعد سنت کو. وجه دا ده چې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نه او د قرآن نه دعا ثابت ده. نو چې کله د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو نه موږ ته دعا ملاویږي، چې یو شی ثبوت کله حدیث کې ملاو شي، بیا موږ ته هغې کې د علماو ضرورت نشته، بیا موږ د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مخې ته په مخ د ځمکه باندې د یو چا خبره هم نه منو. موږ ستاسو غوندې کې بې اودسه نه یو چې خپل د مشر د وجې نه موږ حدیث پرېږدو. تاسو خو ګمراهان هم له دې وجې نه یئ، تاسو خو معتزله هم له دې وجې نه یئ چې د خپل مشر د خبرې خلاف که حدیث راشي تاسو حدیث پرېږدئ. دویم نمبر خبره دی د ذکر بالجهر حواله سره کړې ده. نو ګوره بچیا چل دسی دی، دا بچیا دا په اعتبار د علم سره درته وایم، په اعتبار د عمر تمانه مشري، خو زما او ستا دغه بحث مباحثه او مکالمه دا د علم په بنیاد باندې ده. نو ظاهره خبره ده، په دې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې د علم په باب کې ته زما بچونګړې. الحمدلله دا اوس د الله تعالی خوښه ده، چاته علم زیات ورکړي، چاته کم ورکړي، چاته ورسره ورنکړي. نو د علم په میدان کې الله رب العالمین انعام په ما کړی ده چې ته ما ته په مثل د بچونګړې او د بچې عمر اگر که ستا زیات دی، خو بهرحال مسله د ذکر بالجهر دا هم مونږ کوو، برسر عام کوو، خبر اجتماعي توګه باندې کوو. که په مخ د ځمکه باندې مور راوړي یو بچی وي چې ذکر بالجار د حدیث او د قرآن نه تاسو ناجایز ثابتولی شئ، میدان ولګوئ. بل شرم او حیا دا ډېر ښه شی وي، خو چې په چا کې وي شرم حیا عزت ډېر ښه شی دی، ولو کانه په چا کې وي، په تاسو کې خو نشته. د 2020 مناظره
هغه تاسو وګورئ کنه ذکر بالجار په حواله سره چې تر قیامت راتلونکي ستاسو نسلونه هغه شکست وست هم یادوي. دریم نمبر مسأله د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په حواله سره کوي. ګوره وحدان مولا ته اصل کې بے علم یې خپکیږه ما اوس د الله خوښه ده د الله په خوښه مونږ راځي چې الله درته علم نه ده درکړی مونږ څه وکړو. وس مسله د حیات النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې چې ته کومه خبره کوي چې دیو د حیات دنیاوي قایل دی نو خپل سترګې کولاو کا او زما دا خبر ټول نسل پنځپریان دی واوري بالکل برسر عام من د حیات الدنیاوی قائل یو د حیات الدنیاوی قائل یو د حیات الدنیاوی قائل یو لیکن په برزخ کې قائل یو. کتاسو کې رجل رشید وی میدان ته کوي چې پته ولګي بلکې زمونږه فخر المحدثین علامه خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله هغه هم دقه عقیده لیکلې ده چې حیات دنیاویه دا زمونږه عقیده ده دا د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله عقیده ده دا د علامه اشرف علي تھانوی رحمه الله عقیده ده او د کلام مناظره تذکره ته پکه مخله باندې کوي. تاسو ټول پښتانه او مسلمانان سوچ وکئ چې کله د دوه خلکو جګړه وشي نو دا کم کس چې کنځلې کوي رد بد وایي چغې وهي جاړي دا به تکړه او کنه کم کس چې غلی ناست وي او داسې سینه تان کر شیر کی درا داڑتے ہوئے خپ میدان ثابت قدم خو چې کله دا چغې وهونکي او جړېدونکي دا چې مخامخ شي یو ګزار ورله ورکړي چې ځا خوایولي نو ستاسو مثال د هغه جړېدونکي یی چې په هغه میدان مناظره کې هغه کلیپونه تاسو وګورئ چې ستاسو دغه شاګردان ته ما ویلې ده چې خپل دغه عقیده د پنځپریانو د کتاب نه ثابت کړي د يهوديانو د کتاب نه ثابت کړي لیکن هغه په خلو تعالی لګیدلې لنډ ټول مسلمانان سوچ وکړي چې دغه معتزلی دغه خلکو ما سره د مناظرې نه مخکې په دې خبر باندې لیکل کړي چې تاسو سره به معاون سید حکیم مفتی صاحب بوي هغه منطقي دي نو په مناظره کې به منطقي اصطلاحات باندې به خبره نه کیږي. ما ورته وی چې بالکل ټیک ده که تاسو وای داسې به وکړو چې کله مو ورسره لیکل وکړله نو رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د منافق سړي علامت به دا وي چې کله دی وعده وکړي د هغه وعده خلاف ورزي کوي کله چې دی خبره کوي دی به دروغ وایي کله چې جګړه وشي اختلاف پیدا شي دی به کنځل کوي. نو ستا مناظر ما ته دا ویلي و چې په مناظرې په میدان کې به منطقي اصطلاحات نه چړلې کیږي زه په خپل وعده او په خپل دغه زبان باندې کلک ودرېدم. دویم نمبر دې ځای کې هغې بیا منطقي اعتراضات وکړو نو ولې په دې پښتانه نه پوهېږي ولې په دې باندې اهل العلم نه پوهېږي ولې په دې باندې عقلمن او صاحب فهم انسان نه پوهېږي چې ستا مسله په حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې دی باید چې ته قرآن پیش کړي ته حدیث پیش کړي خو چې ته دلته منطقي اعتراضات کوي او دا موضوع د قرآن او د حدیث نه منطق طرف ته بوزي معلومیږي دا چې د قرآن او د حدیث سره غداري معلومیږي دا چې بل لار در سره نشته چې ته به دې خبرو کې به څه وایې چې ما سره خو قرآن دی ما سره خو حدیث دی ما سره خو اجماع ده تاسو سره خو نه قرآن و نه حدیث و نه اجماع و یو لار تاسو سره پاتې و
چې منطقي اصطلاحات اعتراضات کول او ځان په دې باندې خلاصول دا ستاسو د مشرانو عادتونه دي کني تاسو زمونږ نور مشرانو ګورئ چې په کومه مسله باندې لیکل شوی وي د هغه مسلې نه هټ کر خبره کول دا د بې دلیله سړي کار وي او دغه عوامو ته زه وایم چې تاسو د پنجپریانو یو کلیپ ماته وښایئ چې دوی په خپل عقیده باندې قرآن او حدیث ویلی وي مسله د حیات النبي صلی الله علیه وسلم بحث کله د اعادة الروح کوله کله منطقي اصطلاحات ویله او بیا په هغه مناظره کې دغه بچونګړیانو ته ما یو خبره کړې وه مخامخ چې دا مجلس دا د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې لګېدلی ده بل مجلس د منطق په بحث باندې ولګوئ 2-3 کاله وشو دغه بېوقوفه دغه جاهلان دغه بچیان دی روک دی ولی دیو ته پته ده چې که موضوع د منطق مقرر شي نو خامخا په منطق کې بحث کول وي بیا به بل موضوع ته نشو تللی هغه وخت نه تر دې وخته پورې دوی جواب ونه کړله بلکې ما خو هغه مناظره کې ویلي و چې دلته د حیات النبي صلی الله علیه وسلم په موضوع ما سره خبر سرته ورسوئ او بیا که مو زړه غواړي د منطق میدان به هم ولګوو څه شو ستاسو د منطق میدان معلومیږي دا چې هغه ټیم کې دغه منطق دغه اعتراضات کول دا تاسو په خپل معتزلیتوب باندې پرده اچولو کوشش کوله ټول خلک له تاسو نه خبر دي خلک تاسو نه خبردار دي بیا هم وحدام دغه بچونګړي ته وایم چې ګوره ته چې زما په عقیده باندې رد کوي ته چې ما ته مشرک وایي ته چې ما ته بدعتي وایي نو بیا دا بانه مه کوه چې زه تا سره بحث نشم کولی چې بحث نشي کولی بیا په عقیده رد ولي کوي که ته ما پوهه کولی نشي که ته مخامخ کېناستی نشي وحدانیه نو بیا ستا د عقیدې باندې رد کول څه معنا لري نو معلومیږي دا چې د امت په مابین کې اتفاق نه انتشار جوړولو دپاره ته خپل رضالت دا ښکاره کوي کنې زه تا ته ستا زبان کې جواب نه درکول غواړم بلکې زه به درته ورولې یو خبره وکړمه چې ګوره رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام هغې د خپل تره باندې ظلم کوونکي خلک یې معاف کړله رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام خپل دشمنان یې معاف کو هغه دشمنانو ته دین وښودله په خبرو یې پوه کړلې نو اوس زه تا ته وایم وحدانه چې کله ستا په نس باندې زه په باطله یم زه په غلطه یم زه بد اخلاقه یم هر څه دې ټیک ده زه خو چې کله زه درته ووایم چې که زه په غلطه باندې یم زه بلکل ستا سم خبره منلو ته تیار یم خو ته ما ته سمه خبره خو وښایه که نه ته ولې دې ته نه تیارېږي معلومیږي دا چې ته په خپله په بېدیني رواني معلومیږي دا چې ته په خپله د قرآن خلاف لګیایي کنې تا به زه مطمئن کړی وم رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام خو د اسلام او د کفر په مابین کې چې کوم اختلاف و رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام خو کافران چې هغې د اسلام خلاف جنګېدل هغه خلک یې راوستل هغه یې پوه کړله هغې مسلمانان شو نو اوس زه که هر څومره په باطله یم خو دا خو ته مني چې زه په باطله یم که نه بیا مناظره پرېږده دا زنده‌باد مرده‌باد پرېږده بچیه دا خبرې به نه کوو زه به درشمه تاسو به راشئ بس چې کومه غلطه خبره زما ده ته عمر کې ما نه مشري بس ما ته ووایه چې یار ته کشري دا لاره دې غلطه ده دا عقیده دې غلطه ده دا عقیده دې بدعتي ده سمه لاره دا ده که ما در سره ونه منله بیا راته ووایه
خو بیا هم زه درته وایم چې د حد نه تجاوز مه کوئ، دا امت د اعمالو نه مه منې کوئ. ای امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو په دې نه پوهیږئ چې مونږ وایو چې د دعا نه پس هم د سنتو نه پس دعا کول دا جایز دی. دغه پنځپریان ظالمان وایي چې نه دا دعا جایز نه دی. ای امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دومره خو پوهیږئ که نه تاسو چې دا دعا ښه کار دی که بد کار دی. مونږ وایو ذکر کول دا مستحب دی. دغه ظالمان خلق د ذکر نه منع کوي. نو بهرحال ټولو پنځپریانو ته وایم او خپل دغه بچونګړې دغه وحدان صاحب ته هم وایم به اعتبار علم زما بچونګړې خیر دی چې ګوره که ته ما نشي مطمئن کولی، بسم الله وکړه، نه به ویډیو وي نه به ریکارډینګ وي، دې ته هم در سره تیار یم چې ستا دغه ګنده عقیده دا به نه ریکارډ کوو. زه به در سره کښېنم په ورورولي په بنیاد باندې، د ورورولي په ماحول کې دواړه به سره کښېنو. که ته په حقه وي ټیک، که زه په حقه و ټیک. دې کې څه دی؟ ته داسې افلاطون یې. آیا دا په اسلام لنډه زه تا ته وایم وحدانه ته مولا یې چې آیا په اسلام کې دا ناجایز دی یا په اسلام کې دا حرام دی چې ته په حقه باندې او زه په ناحقه باندې یم او زه دې ته تیارېږم چې بغیر د مناظرې نه ته ما پوه کا؟ ته ما ولې نه پوهه کوې؟ بلکې تا باندې خو لازم ده چې ته ما پوهه کړي، خو چې ته ما نه پوهه کوې معلومیږي دا چې ته په خپله منافق یې، معلومیږي دا د دین سره غدار یې، معلومیږي دا اسلام سره غدار یې. نو ټولو مسلمانانو ته هم پیغام دی چې دغه منافقینو نه ځان وساتئ، دغه بې وجدانه او بې ضمیره خلکو نه ځان وساتئ چې دا ټول امت په افتراق او په انتشار او په اختلاف کې مبتلا کړې ده. الله رب العالمین دې ستاسو منافقت او ستاسو د خباثت نه دا ټول مسلمانان په امان کې وساتي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.